السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو حافظ امین یم. یو ځل بیا ستاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم د وخت راکولو ډیره مننه. نن د سره ډیره زیاته ښکلې ویډیو شیر کوم څنګه چې تاسو ته پته ده چې یوه ټیک ټاکره چې نوم یې دی ګیلمنه هغه وفات شوې ده د پښتنو په اصطلاح کې یا مړه شوې ده یا شهیده شوې ده. د دې په حوالې سره یو بیان نن تاسو سره شریکوم چې په هغه کې موږ ته اندازه وشي چې یاره شهید څه ته وایي، شهید په څو قسمه دی، د شهادت مقام څه دی، آیا دا ګیلمنه دا شهیده ده یا دا شهید الاخرت دی یا شهید الدنیا دی. په دې کې مکمل ډیټیل دی. نو داسې به نه کوو چې د ځان نه تبصرې او د ځان نه فتوې ورکوو چې یاره دا مرداره شوه او څوک وایي دا شوه دا شوه. نو مختلف قسم اعتراضات به ستاسو په دې باندې حل شي. کوشش وکړئ بیان سره تر اخره واورئ او د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ډېره مننه. جزاکم الله. 4 اپریل دغه څه دی شهید دی او دلته اخته په څه کې دی په ګناه کې دی. نو د ګناه سزا به د ده لپاره خپله د ګناه سزا به خپله باقي د چت را پرېوتلو د وجې نه دته موږ شهید اخروي هغه ویلی شو. ګناه او شهادت دواړه سره جمع کېدلی شي. تاسو به کتلي په سوشل میډیا باندې یو ټیک ټاکره وه هغه چا وویشتله وفات شوله. نو ملګري تپوس کړی دی چې یاره دا کومه ټیک ټاکره چې چا ایشتلې ده وفات شوله آیا دا شهیده ده که نه ده؟ دې ته موږ شهیده ویلی شو که نه شو ویلی؟ نو دا اشکال ولې راغلی دی؟ زه لږه دا خبره کولاوم او بیا د دې جواب ورکوم. اصل کې دا خبره ذهن ته په دې وجه باندې راځي چې په روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د الله په لاره کې شهید شي الله جل جلاله د هغه ټول ګناهونه څه کړي؟ هغه معاف کړي. نو د دغه روایت د وجې نه دا خبره ذهن ته راځي چې یاره دا هم چې کم شهید هم دی د هغه ګناهونه به څه کېږي؟ معاف کېږي. نو لږ دې کې وضاحت پکار دی. یو هغه شهید دی چې هغه د الله په لاره کې د اسلام خلاف چې څوک جنګیږي هغوی سره وجنګېدل دا څه شه؟ شهید شه، یعنی حقیقي شهید دی. یا په معرکه کې جنګېدلو په دې پته ونه لګېده چې د هغوی د وجې نه شهید شو او که نه خو په ده باندې اثرات موجود وو. یو دا هغه های لیول دی چې دې ته وایي شهید فی سبیل الله. نو د ده په باره کې خو روایاتو کې راځي چې د ده ګناهونه الله جل جلاله څه کړي؟ معاف کړي. خو دې کې یو خبره قابل غور ده هغه دا ده چې آیا د ده ګناهونه صغایر معاف کېږي او که نه کبایر هم معاف کېږي؟ نو دا خبره خو کنفرم ده چې صغیره ګناهونه په نیکو سره څه کېږي؟ معاف کېږي. ان الحسنات یذهبن السیئات، مونځ سره ګناهونه معاف کېږي، روژې سره ګناهونه معاف کېږي، اودس سره ګناهونه معاف کېږي. دا خبره خو ټیک ده. کبیره ګناهونه معاف کېږي که نه معاف کېږي؟ نو د محققین علماو رای دا ده چې کبیره ګناهونه په نیکو سره نه معاف کېږي. یو کس مونځ وکړه نو په مونځ سره د ګناهونه معاف کېږي خو صغیره معاف کېږي، کبیره ګناهونه نه معاف کېږي. عمرې سره د ګناهونه معاف کېږي خو صغیره معاف کېږي، کبیره نه معاف کېږي. حج سره معاف کېږي خو صغیره کبیره نه معاف کېږي. یو جمعې نه بلې جمعې پورې چې کوم جمعې مونځ سړی وکړي ګناهونه معاف کېږي خو صغیره کبیره نه معاف کېږي. نو کوم روایت کې چې راځي چې د شهید ګناهونه څه شي هغه معاف کېږي نو د دې نه خو صغیره مراد دی، کبیره نه دی مراد. او دویم علماو رای دا ده چې نه د دې نه کبیره مراد دی. څه ته مراد دی؟ کبیره هم ته مراد دی. خو علما د دې منځ کې تطبیق کوي، یووالی کوي. تطبیق داسې دی چې کوم کس د الله په لاره کې جنګېږي نو دغه کس کبیره ګناهونه کولی نه شي او یا یې چې وکړي نو هغه په دې باندې باقي پاتې کېدلی نه شي. ولې د الله په لاره کې چې څوک جنګېږي د ده به هر وخت تعلق د الله سره نو کبیره ګناهونو نه به دا توبه وباسي. صغیره ګناهونه دي نو هغه به په دې سره څه شي؟ معاف شي. نو په جهاد سره دواړه څه شو؟ معاف شو. یو دا دی. دویم هغه شهید دی چې هغې ته وایي شهید اخروي، آخرت په اعتبار سره شهید. آخرت په اعتبار سره شهید قسمونه څومره دي؟ نو بعض علماو 40 او بعضو 50 قسمونه ذکر کړي دي. لنډ مثال ذکر کوم. هر هغه کس چې هغه د یو بیمارۍ د وجې نه مړ شه دا شهید شه. د بیمارۍ د وجې نه مړ شه شهید شه. روایتو کې راځي خېټه خرابه و مړ شه شهید شه. زنانه د حمل کې وفات شوله دا شهید شه. دیوال پر راپرېوتلو دا څه شهید شه. بلکې بعضې روایاتو کې راځي یو کس دا دعا وایي اللهم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. 15 شپېرې چې د ورځې وایي 15 شپېرې د ورځې او دا به مړ شلو دا څه شه؟ شهید شه. د جمعې په شپه باندې څوک مړ شه؟ شهید شه. نو دا ټول چې کوم دی اوبو کې مړ شه شهید شه، اکسیډنټ کې مړ شه شهید شه، هسې بې څه چا ووجلو څه شه؟ شهید شه. خو دا ټول هغه شهدا دي چې دې ته شهید اخروي وایي. شهید اخروي مطلب دا دی چې د کوم ګناهونه کړي دي ګناهونه په خپل ځای باندې دي خو دته به د شهادت چې کوم انعام دی دا به ورته الله جل جلاله په آخرت کې څه کړي؟ هغه ورکړي. لکه مثال درکوم. علما فرمایي یو کس دی او هغه په ګناه کې اخته دی. په څه کې اخته دی؟ په ګناه کې اخته دی او دا د داسې سبب د وجې نه مړ شه چې هغه د شهادت سبب ګرځېږي. دا په ګناه کې اخته دی او چت پرې راپرېوته. اوس د چت راپرېوتل دا په حدیث کې راځي چې په 4 اپریل دغه څه دی؟ شهید دی. او دلته اخته په څه کې دی؟ په ګناه کې دی.
نو د ګناه سزا به د لپاره خپلې د ګناه سزا به خپلې باقي د چت را پریوتلو د وجې نه دته موږ شهید اخروي هغه ویلی شو. کوم کس چې براه راست د ګناه د وجې نه مړ شو دته موږ شهید ما نشو ویلی. په دې خبره باندې ځان پوه کړئ. یو کس په ګناه کې اخته دی خو دا د داسې وجې نه مړ شو چې د هغې د وجې نه انسان شهید ګڼلی شي. لکه الله یو مثال څه وخت مخکې سینما کې فلم کتل او درز دماکه وشوه څه شو مړه شو. نو دوی ته موږ شهیدان اخروي ویلی شو. ولې ویلی شو؟ ځکه چې د داسې سبب د وجې نه مړه دي چې هغه سبب په خپله ګناه خو نه ده دا پکې مفتو کې لاړل خو د دې ګناه کولو سزا به دته میلاویږي. او یو هغه دی چې دا رکن د ګناه د وجې نه مړ شه. د څه د وجې نه مړ شه؟ د ګناه د وجې نه مړ شه. د یو کس نه شراب واخیستل شراب یې څکل او څکلو سره دا څه شلو لاړلې. نو شراب څکل ګناه ده که نه؟ نو که دا مړ شلو نو څه شو؟ دته به شهیده نه وي. دته به شهیده نه وي. پرې خبره باندې پوه شولې. اوس همدغه قاعده چې په کوم ځای کې راځي بس تاسو امپلیمنټ کوئ. دا خور وه اوري مسلمانه وه چې هر څومره ګناهګاره وه د هغې معامله چا سره د الله سره. خو دا داسې یو کس ووجله چې هغې اعتبار سره خو دا مظلومه وه یو قسم. نو چې مظلومه ده دې ته شهیده اخروي موږ ویلی شو. باقي د دې د ګناهونو معامله د چا سره ده؟ د الله سره. د ګناه او شهادت دواړه سره جمع کېدلی شي هم شهید اخروي او هم ګناهګار د ګناه سزا به مخوري او بیا به الله سم ورکړي انعام هم ورله ورکړي. نو کوم دغه خبره چې راځي چې یاره دا خو ډېر ګناهګار دی نو چې ګناهګار دی دته به څنګه د شهادت مقام میلاو شي یا دا خو چې شهید دی ورته ویلو نو ټول ګناهونه څه شو معاف شو. نو دا خبره بالکل ټیکه نه ده. هم شهید به بل فقهاو ذکر کړي دي چې یو کس د جبر د غصب په اس باندې لاړلی جهاد له او جهاد یې وکړه په زور یې د چا نه اس واغېسته ګاډۍ ترې واغېسته او لاړې جهاد له جهاد یې وکړه نو په هغې کې څه شو مړ شه. نو دا شهید دی خو دته به د دې جبر باندې په زور باندې د سورلۍ اخیستلو سزا میلاویږي. دته دا نشي ویلی. یو بل مثال علماو ذکر کړی دی. یو بل مثال یې ذکر کړی دی. یو زنانه ده او هغې حمل شه. څه شه؟ حمل شو. حمل یې د زنا د وجې نه شه. د څه د وجې نه شه؟ د زنا د وجې نه شه. او بیا په ولادت کې دا ښځه څه شوله؟ مړه شوله. اوس به موږ ګورو چې د دې مرګ د ګناه د وجې نه شوی دی په ګناه کې شوی دی او که نه د ګناه د وجې نه دی شوی. نو که سوچ وکړي نو دا زنا د دې مرګ سبب ګرځېدلی که نه؟ دې چې زنا نه وی کړی حمل شوی به نه وی او چې حمل یې نه وی نو دا به مړه شوی نه وی. نو اصل سبب یې څه دی؟ سبب السبب حکم د سبب دی. دا یو فقهي قاعده ده. نو دې ته به موږ بې شهیده نه ویو. خلاصه د خبرې دا ده که یو کس د ګناه په حالت کې د داسې سبب د وجې نه مړ شو چې هغه سبب فی نفسه ګناه نه وه نو بیا به شهید اخروي ورته ویلی شو. خو که په داسې څیز کې مړ شه چې هغه فی نفسه ګناه ده نو بیا به ورته شهیده نه ویو. غلا لتلی دی. فقهاو دا جزئیات ذکر کړي. غلا لتلی دی او غلا یې کوله او د دغه نه راپرېوتلو سیبه د چت نه راپرېوتو دیوال نه راپرېوتو مړ شه. نو د دې غلا ګناه په خپل ځای باندې خو دته موږ څه ویلی شو؟ شهید اخروي ویلی شو. ځکه چې دغه قاعده په ده باندې څه کېږي؟ افیکټ کېږي. ملګرو امید دی چې ویډیو به تاسو مکمل کتلي او د ستاسو به خوښه شوې هم وي. نو کوشش وکړو چې موږ داسې اعمال وکړو چې هغه الله ته هم خوښ وي او رسول ته هم خوښ وي. ځکه چې بیا به د مرګ نه وروسته په موږ باندې خلک تبصرې کوي څوک به وایي داسې او څوک به وایي داسې. نو که ښه عمل مونږ کړی نو په احادیثو مبارکو کې راغلي که څوک بندګان د یو مرده په باره کې یو ښه ګواهي ورکړي ووایي چې یاره دا ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی نو په دې کې ډېر چانس شته چې الله تعالی د دغه انسان بخښنه وکړي صرف په دې ګواهۍ په وجه باندې چې خلکو د ده باره کې ښه ګواهي ورکړې ده. نو کوشش وکړو چې ښه اعمال وکړو الله هم خوشحاله کړو رسول هم خوشحاله کړو. کوشش وکړئ دا ویډیو د نورو ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. په الله مو سپارم. یو جهان مننه.